بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې کې د جانباد دی ایریا کې پوکی ټاون کې دا یو قبر چې کوم دی نو هغه دی کنستو یعنی زی کنستو نه کې دا یو لاحت کې یعنی یو لاش او یو شهید قبر روته دی. نو دې باره کې شری مسله دا چې کله داسې زوړ قبر او دې کې مطلب لاش روزي نو د هغې صحیح طریقې سره چې کوم دی نو څنګه مسنون طریقه ده یعنی لحد کنسل د هغې دپاره پوره طریقه چې کوم د سنت ده د هغې مطابق کول پکار دي. نو څه مرګورو دې کې بېګا مطلب دا خو خوره بې را جمع کړې ده نو اوس مونږ اراده کړې چې دا په صحیح طریقې سره چې کوم دی څنګه شریعت طریقه وي په هغې طریقې سره دا قبر چې کوم دی مونږ برابر کړو. نو الله تبارک وتعالی دې مرګو ته ډېر د خیر ورکړي. د کلي دا مشران دي دی راغونډ شوي دي نو دا یو کار خیر دی چې داسې کار خیر کې مونږ بیا د دې نه سبق هم واخلو چې یو انسان د مذهب او د دین مطابق ژوند تیری نو الله تبارک وتعالی دا یو زنده یو مونږ دپاره یو معجزه ده چې مونږ د دې نه سبق والو چې مونږ خپله زندګي داسې یعنی د مونځ او د اودس او د عبادت او د دین او مذهب سره په جوړ سره په ربط سره تېره کړو. انشاءالله الله تبارک وتعالی چې څنګه دې شهید ته یو ډېر لوی مقام ورکړو او دا تقریبا 50 یعنی کاله تېر شو 80 کاله تېر شو او اوسه پورې د چې کوم دی جسم هغه په خپل حالت باندې دی. نو داسې الله موږ ته هم چې کوم دی نو په دغه آخرت په دې منزل کې دا کامیابي موږ ټول ته رانصیبه کړي او موږ ته توبه استغفار پکار دی. دا کوم حالات چې اوس روان دي نارینه او زنانه خصوصا په موبایلو باندې په نیټونو کې مشغول شي دي هغې نه مونځ هم پاتې دی هغې نه روژه هم پاتې دی د هغې نه دین هم پاتې دی. دا ډېره بدقسمتي ده زموږ دپاره. نو دا د موږ د کلي دپاره یو سبق شو او باقي خو بل څه نشي کېدی چې مونږ اوس مطلب دا چې الله تبارک وتعالی خپله مونږ سره خبرې چالو کړي خو دا مونږ ته یو نښه ښایي که نه دا یو نښه ده چې مونږ ته وښوله نو دا مونږ د ټول دپاره به سبق وي. نو الله تبارک وتعالی مونږ ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق را نصیبه کړي. بابا وی امانت په د لحد په منځ کې پروت وي امانت په د لحد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کو امانت په دې دنیا وی د شهید مرتبه دومره ده چې دا به ورځ تر قیامته پورې امانت پروت وي. نو هغه امانت شکر الحمدلله مونږ ولیدو زما رونو دا چې کوم ولاړ دي دا مو اورېدونکي م د دې نه عبرت والی ما ته نه خپل ځاني واغېشت والله د ستاسو هم نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ډېرې بهترینې خبرې وکړې د شریعت مطابق په دې موجوده مسله باندې رڼا واچوله. دې نه بعد څه خبرې زه دا عرض کوم چې بېګا تقریبا 12 بجې وې څه مشران راپسې رالل او دا مرحوم الله دې درجات ورته نور هم بلند کړي. دلته څه مشرانو سپین ږیري فی الحال موجوده هغه سپین ږیری نه ښکاري خو هغه نوم د ظهور کاکا د لیبر کالونی هغه وایي چې ما په خپله دا هر څه دننه له حده چې کله کولاو شو ما د هغه سر باندې لاس وولو او سر یې لوندوالی د اوبو پکې محسوسېده او همدا شان چې کوم دی کومه ړومبی چې کله د هغه کولاو شو قبر هغه خوشبو د عرق ګلاب یا د ګلابو خوشبو هغه ما خپله ټول حاضرینو محسوسه کړه. دا د شهید خپل کرامت دی چې قرآن او حدیث مولانا صاحب خو چې څنګه وفرمیل هغه شان به اوس تعمیل دا امر کوو انشاءالله دعا به مو اخره کې ورته کوو. اوس دا نوجوانان به دا خدمت وکړي چې دا د دعا ځای پاتې شي او موږ تاسو دپاره نشان عبرت هم دی. الله دې موږ ټول ته د هدایت صراط مستقیم لاره باندې تل را اسانه کړي. الله دې موجوده فتنو نه موږ ته حفظ او امان را نصیب کړي. اخره خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله. جو چې بچی مخله مره دی پمن دی واه شي پکې سي چې دا کټی نه پمن دی پای دا ګول پاګور دا سي دا کټ کنه یو غاړه چا کوشتا نه نه ورګه ځه دا دا ټول به دا ایک چوکا موږ دندنی مده دي ټول ته راځو کی ها دي تی به نن ته راځو ها واه واه دلته واړه اسکانی فکر دغه ته و دي ها
کی بینه کپڑا تاو کو شای نه تاو کني مدینه چوکا دی له چوکم کا تن غواړي استاد دا دی له وګورل بیا چوکم کا تن غواړي ها جی جنډای له نور کپڑا ایتیمونه تاو کته عمر غدي له نور وروړي کته کانه ګټه کوغه خخ کنه وی دا سیری دا خخ سیری دا بوی ختم شه ګولونه په ما چو دغه واچو پرې واچو وروړو واچو جو واچو مخله مو بیا کنه کمر لا دعا وکړي جی جما دعا وکړي او دینه ول جنډای بیا جوړه کړی جنډای جوړه دا والا کوه ته کانا غلطی نه کړی ته معافي وکړه چې چا په کار کړی ته خدای پاک دې اجر ورکړي امين امين الله ولدي así para de la grava